مشره سلامونه. اول خو درته پاکستان ته قطر نه په راتګ باندې هرکلی یو مشره ته قطر نه راغلی دغلته ډایرکټ پېښور پریس کلب ته، نو تاسو د کورمې عوام ته خلکو ته څه پیغام ورکوئ؟ السلام علیکم. سید وروره تو ته معلومه ده چې د وطن کله مشوم جوړي، د وطن کله بوډا جوړي، د وطن کله هغه خلک چې هغه د ژوند هر کم سهولتونو نه محروم وي، د هغو وجود په هغو باندې ظلم کېږي، په هغو باندې تشدد کېږي. هغه خلک چې د ژوند هر کم سهولتونو نه محرومه خلک دي، هغه روډ نه لري، هغه سکول نه لري، هغه هسپتال نه لري، هغه د ژوند یو هم هغه سهولت نه لري چې هغه سره ژوند ته اساني رسي. بیا هم هغه خلک د کورونو نه وبستلی شي، په زبردستي وبستلی شي، او یو ځل نه بار بار یې وبستلی شي، او هغو ته یو ګنټو ټیم ورکولی شي چې په دغو ګنټو کې ته وځه، کنې ته د تو بچي تاسو به دلته ټول سټ کېږو. کله چې موږ په کارلي علاقې باندې موږ په وطن باندې ګولې ورولی شي، کله چې موږ په وطن باندې برود ورولی شي، چې کله دغه برود د غره نه یې د سامې نه یې، چې کله دا د توپې ګولې چې د سرکار دا چې کله چورېږي، د موږ هغه بچي چې هغه موږ ډېر په مشکلو سره په ډېر په غربت سره لوی کړي وي، هغه توپې ګولې موږ ته بچي ټوکړې ټوکړې کوي، پېژنګلو نه یې راته وباسي. بیا که دغه باوجود هم موږ راپاڅېږو نه، بیا که دغه باوجود هم موږ اواز نه اوچتو، بیا که دغه باوجود هم موږ د اختلاف نه نه وځو، بیا که د دغه باوجود هم موږ د فساد خبرې کوو، بیا که د دغه باوجود هم موږ جرګه د فساد دپاره وي، موږ نستی د فساد دپاره یې، ما مشر د فساد دپاره یې، ما ځوان د فساد دپاره یې، موږ لهجې د فساد دپاره یې، نو زه هم دا راوسکم وطن بیا میاندې خویندې هغه بیا جوړي، دا رقم وطن بیا بچي بوډاګان هغه بیا جوړي، دا رقم وطن خلک بیا بې کوره کېږي، دا رقم خلک به بیا اواز نه وي. نو موږ دلته نستی صرف دې دپاره کړی موږ خپلو خلکو ته یو ځل بیا موږ نه راوتل، موږ وطن ته ظلم راوړي، موږ نه کېناستل، موږ وطن ته اپریشن راوړي، موږ نه کېناستل، موږ اتفاق نه راوستل، موږ وطن کونډې بورې جوړوي، موږ وطن دپاره د وطن خور دپاره نه نستی کول، دا وطن ته یتیمان راوړي، دا کلي ړنګوي، دا کورونه ړنګوي، دا جوماتونه ړنګوي. نو موږ ټولو خلکو ته یو که هغه د سنټرل کورونه، موږ ټولو خلکو ته یو که هغه د لوور کورونه، موږ ټولو خلکو ته یو که هغه د اپر کورونه، موږ ټولو خلکو ته یو که هغه د خیبر پښتونخوا دی، موږ ټولو پښتنو ته یو، موږ ټول پاکستان والا خلکو ته یو، که موږ باندې رحم وکړو. موږ حالات موږ صورتحال د غزا د فلسطینو ناکام نه دی، لکه څنګه د غزا بچای جوړي دا رقم موږ بچي جوړي، لکه څنګه د غزا والا خلک د فلسطین والا خلک د خپلو کورونو نه وبستلی شي، دا رقم موږ خلک وبستلی شي، لکه څنګه هغو کورونه خلیب ډاک سمنونه پرېږده، داسې موږ کورونه ډاک د سمنونو نه پر یخي دي، لکه څنګه هغو ته نن چات نشته دی، دا رقم موږ ته چات نشته دی، لکه څنګه نن هغو ته ډار دی، خوف دی، ویره دی، سیم دا خوف ډار او ویره نن د مو په وطن کې د مو زناناو ته دی، د مو په وطن کې مو بچیو ته دی، مو په وطن کې مو بوډاګانو ته دی. انسانان خو پرېږده د دغه د ملیټري اپریشن د وجې نه د مو د علاقې مالونه، د مو د علاقې ځناور، د مو د علاقې مرغي زموږ علاقه په پرېږدونې باندې مجبوره شو. د ټولو خلکو ته رسو نستی ولرو، د پېښور پریس کلب مخې ته یوه مضبوطه درنه ورکړو، یوه پر امن درنه وکړو، یو داسې نستی چې دغې خبرې ته موږ تیار نه یو چې ته ماته کیمپ راکړې، دې خبرې ته موږ تیار نه یو چې ته ماته ټل کې کیمپ راکړې، که اسلام آباد کې کیمپ راکړې زه دغه ته تیار نه یم. ماته خپل کور راکړه، ماته د خپل کور تحفظ راکړه، زه خو چې د کوم ملک نه راغلم هغه ملک خو ژوندي پرېږده، د مړو هم ذمهواره د هغه ملک کار دی. بېګا چې زه راتلم د مو د ملګري والي صاحب مړ وفات و، د هغه ریاست د قطر ملک د قطر حکومت د هغه د مړي هم ذمهواره دی چې هغه تو ته بوځي، هغه ته تو ته غسل ورکړي، هغه ته تو ته کپان ورکړي، هغه ته تو ته امبولینس ورکړي، هغه ته تو ته هر یو هغه سهولت چې د هغه په قانون کې جوړېږي. او ته ماته دلته ته ژوندي خلکو ته سهولت نه ورکوې، ته دلته مو ژوندي خلک په کور کې نه پرېږده، دلته ته مو ژوندي خلک په کلي کې نه پرېږدې، سکول د نه نه غواړو، روډ د نه نه غواړو، هسپتال د نه نه غواړو، یو شی د نه نه غواړو،
ژوند درنه غواړو، خپل کور درنه غواړو، خپل کور کې تحفظ درنه غواړو چې زموږ کور کې ته ماته تحفظ نه راکوې، موږ په وطن یې باندې راکوې. نو موږ سره د فریاد نه علاوه د درد نه علاوه موږ سره خپل څه جواز نشته دی. نو د علاقې ځوانانو ته، د علاقې مشرانو ته، د علاقې علماو ته مبارکه ورځ د دعاګانو سره راتګ پکار دی، نستی پکار دی. تر هغه وخته پرې به نستی و په همدغو روډو به شپه یایي ورځې بیایي تر څو پرې د ما د وطن خلک، د ما د وطن بچي، د ما د وطن کونډې، د ما د وطن زنانه، د ما د وطن خلک، د ما د وطن ځناور خپل کلو ته، د خپل کورونو ته واپس لاړ. بیا زه ته تاسو ټولو ته ویلکم دی چې څومره هم خلک دی، د کوم قوم وي، د کوم رنګ وي، د کوم مسلک وي، د کوم غري وي، د کوم سامي، موږ ټولو ته اپیل دی چې تاسو موږ سره په دې کې شرکت وکړو چې موږ د کونډې، د موږ د دغو یتیمانو د اواز بل هېڅ موږ سره ذریعه نشته. ډېره مننه قدرمن، تاسو په انتظار یو.